به وي د یعقوب علیه السلام باره کې راځي د یوسف علیه السلام ته ولې ورک شو او ولې د ډېره موده دومره ورک شو چې سترګو نظر یې پسې لاړی دا ولې نو علماو لیکلي دي چې یو پیره یعقوب علیه السلام مونځ کاوه او چې کله مونځ کاوه نو په دې مانځه کې خوا د یوسف علیه السلام پروت و نو هغه ته چې کوم دی هغه یو خر شانته وکړو نو دې هغه ته توجه لاړه بیا دوباره بیا یو خر شانته وکړو بیا چې کوم دی د توجه هغه طرف ته لاړه نو بیا الله تعالی ورته وفرمیل زما پیغمبره ولاړ ما ته او توجه دې بل چاته ده ته چې په کوم سترګو باندې کوم زوی ته ګورې نو په دې سترګو باندې ړوند کوم په دغه زوی پسې دغه شان ورسره وشوله چې الله تعالی د یوسف علیه السلام ورکو د الله په خپل حکمتونه ولیکن مانځه کې چې کوم دی هغه طرف ته وکتل نو زمونږ ډېر مسلمانان مونځ کوي کله بره پکو ته ګوري کله چتونو ته ګوري کله لارو کوڅو ته کله پوزې پاکوي او کله څه کوي او کله څه کوي نو لهذا حدیث کې راغلی دی جناب رسول الله فرمایي چې کله بنده مانځه کې ودرېږي او بیا توجه د مانځه نه بل طرف ته واړوي الله تعالی ورته اعلان وکړي زما بنده یا عبدي الی این تلتفت زما بنده ما ته ولاړې کوم طرف ته توجه ده او دوباره بیا درې پیر اعلان وکړي به د الله خپل رحمت خپل توجه چې کوم د انسان نه واړوي نو لهذا مانځه کې خپل سجدې ته کتل او